استعداد دی دا ځای بالکل شړو او هیڅ قسمه دلته د تعلیم څه دغه نه و نو دلته موږ سټارټ واخیستو نو اوس د خیره موږ سره 40 استعداد دی او دغه ستاسو د مخې دا پروګرام پکې شو چار نن می د یار دستر بندی دا ربا ربا نن می د یار دستر بندی دا ربا ربا ډیرا به حد خوشالي دا ربا ربا علم کو لمیراث د پک نبی دا ہے نن می د یار دستر بندی دا ربا 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 ډیرا به حد خوشالي دا ربا ربا دا خوشالو منظر دے دا رنگینو منظر دے زړونه خوشال دي دا رحمتو منظر دے زړونه خوشال دي دا رحمتو منظر دے دا رحمتو منظر دے خواږه دعا اختتامی دا ربا ربا خواږه دعا اختتامی دا ربا ربا علم کو لمیراث د پک نبی دا نن می دا یار دستر بندی دا ربا 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 ډیرا به حد خوشالي دا ربا نن می دا یار دستر بندی دا ربا ربا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن کو تاسو ګوره همدم چې وی زما تاسو کور بشف الله پروګرام آپ نظر سره یو دل بیا تاسو خدمت کې حاضر ما څنګه چې تاسو لایو ویډیو کا تاریخ خپل پروګرام شو دی ټیم کې موږ چې کیسر کې موجود یو دا د زنده شنګلی یو ډېر تاریخي او یو ډېر معروف خاوره ده چې کیسر چې کلم د چې کیسر نوم راشي نو زما په خیال زما کې شنګله پیژندل کېږي نه هغه په چې کیسر پیژندل کېږي او دې خاورې شنګلی له ډېر څه ورکړي دي د خپل پروګرام شو مدرسه تجوید القرآن مسجد عثمان ابن عفان کې موږ موجود یو چې دغه پروګرام را جوړ کړی او چې دغه ښکلا را جوړ کړې وه مولانا حافظ طارق عزیز صاحب موږ سره موجود دی ډېر مننه چې تاسو موږ انوایټ کړو او السلام علیکم مبارکباد پیش کوم دومره پروګرام وعلیکم السلام تاسو د اول د ټولو تاسو شکریا ادا کوم تاسو ډېره مننه چې تاسو موږ له ټایم راکړو همدم ټي والا تاسو ټول ټیم ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو د مدرسه تجوید القرآن ته راغلئ او د دې ماشومانو د ختم قرآن چې کوم پروګرام دی د هغې بهترین کوریج وکړو تاسو ډېره شکریا دي او زموږ چې بر نه کوم میلمانه راغلي مولانا عبدالرحیم صاحب چې د سرنډاکۍ باباجي صاحب نه سید ډېر معروف شخصیت دی د هغو هم شکریا ادا کوو دې سره نور کوم زموږ علما کرام راغلي مفتي زاهد حسین صاحب یا نور زموږ داسې میلمانه چې هغه د سعودر په وجه نه دي راغلي ډاکټر سجاد صاحب نو د ټولو ډېره مننه ډېره شکریا چې زموږ د پروګرام له ښکلا ورکړه او دلته راغلو ډېره شکریا دا ادا کوي د خپل جومات په حوالې سره مدرسې په حوالې سره مختصر کتونکو د وجه بنیاد هم کله کېښود او سټارټ کې د سره څو تعداد اوس د سره څومره ماشومان دي جی د مدرسې په حوالې به زه دا ووایم چې دا مدرسه چې وه مدرسه تجوید القرآن کریم دا اول د کرایه په بلډینګ کې وه نو تقریبا داسې د 1500 روپۍ ماهانه کرایه به موږ ورکوله د کرایه بلډینګ کې وه نو بیا د هغې نه داسې یو عام بلډینګ ته شوه نو د هغې نه وروستو بیا دې جومات ته موږ رالو نو په دې کې چې موږ کله سټارټ اخیسته نو په هغه وخت کې موږ سره 4-5 طلبه وو د هغې نه موږ سټارټ واخیسته او اوس پکې تقریبا 40-45 استعداد دی دا ځای بالکل شړو او هیڅ قسمه دلته د تعلیم څه دغه نه و دلته موږ سټارټ واخیسته نو اوس د خیره موږ سره 40 استعداد دی او دغه ستاسو د مخې پروګرام پکې شو 4-5 کسان چې دي هغو ختم قرآن وکړو پروګرام پکې شو د خیر اوس دې پروګرام کې د نه څومره ماشومان فارغ شو 15 دې کې په 15 فارغ شي دي او یو چې دی هغه پکې اعزازي زمونږ شاګردو مخکې په دې مدرسه کې پاتې شوی بیا چونکې د مدرسې داسې هغه لوکل وجود نشتی نو د هغې د وجې نه هغه بل مدرسې ته تللی و بیا دلته موږ سره قرآن مجید بیا وړلی یو پکې هغه حافظ و او د 15 چې و هغه د ناظرې والا کسانو هغو ختم وکړو اوس سره صرف ناظره ده که نه حفظ کلاسونه پکې اوس خو موږ سره حالل سات کې قاعده ناظره او حفظ دي او د تجوید موږ سره دغه سیستم شته خو فلحال موږ سره د هغې طالب العلمان نشتي او چونکې ځای محدود دی د هغې د وجې نه نو انشاءالله چې کله موږ ته ښه ځای میلاو شو او ترتیب جوړ شو نو تجوید دغه به هم شروع کړو مستقبل کې د څه اراده ده د دې خاورې دپاره څه سوچ کړی د خلکو دپاره خوښ علاقې دپاره چې دا مدرسه به کوم حد ته رسوي
نو بس زما خو خپل کوشش دا دی چې دا دلته چې کوم ماشومان راځي یا د خوشا کې علاقو کې کوم ماشومان دي چې هغه په ښه طریقې سره قرآن مجید ووایي، په تلفظ سره ووایي، په تجوید سره ووایي او د هغې سره خپل په سکول باندې فوکس وکړي چې هغه یو بهترین ډاکټر جوړېږي، انجینر جوړېږي، د هغې سره هغه بهترین حافظ قرآني، بهترین عالم دیني. نو دغه کوشش مې دی چې زه ما د دینی تعلیم سره د سکول تعلیم موږ دلته ورول ورکو چې بهترین ماډل چې دی موږ دلته تیار کړو. اخیری میسج به ته خپل علاقې ته خوښ خلکو بس اخیری میسج مې دا دی چې زما د اواز څوک اوري او څومره کتونکي دي زما، نو هغو ته زه دا وایم چې دلته خپل ماشومان دی مدرسې ته د جومات ته رالیږي چې هغو ته موږ قرآن مجید ښیو په صحیح تلفظ سره، صحیح لهجو سره، او چې دا جومات آباد شي او زمونږ د علاقه چې دا په قرآن مجید سره منور شي. ټیک شو جی، ډېره مهرباني. زه خو طارق عزیز حافظ طارق عزیز صاحب انوایټ کړی وم او داسې قسمه هلې ځلې چې کومي اسلامي په دې کې انوایټ کول او بیا شمولیت کول چې دي دا د ثواب خبرې. نو یقینا په دې کې بار راغلي میلمانه چې وو هغو پکې ډېرې ښې خبرې د اسلام په حوالې سره وکړي او موږ ته ډېر څه زده کړه وکړه. نو او بیا زه ستاسو شکریا ادا کوم د همدم ټي وي چې هغو دې اسلامي چې کوم درس کېږي داسې قسمه هلې ځلې چې هغو له کوریج ورکول چې دي نو دا ښه خبره ده، ځکه چې نن سبا د مین سټریم میډیا چې کوم ده د هغې دور تللی سټیزن جرنالیزم دی، نو په هغې کې د ټولو خلکو ایکسس چې کوم دی هغه د فیسبوک ته دی. نو دا ښه خبره ده چې یاره زه ټول سټیزن جرنالیزم ټول والو ته وایم چې کم از کم داسې اسلامي چې کوم دغې هلې ځلې دې له دې کوریج ورکوي. مننه، شکریه. قدرمنو کتونکو تاسو پروګرام وکړه، تاسو د خبرې اترې مو اورېدې. امید ساتم چې پروګرام به ستاسو خوښ شي. خپل کوربه شپ الله ته ورکړي اجازه ته وګورئ همدم ټي وي. تلو الله په امان.